سورة زمر آیت نمبر 9 پنځلسم رکوع درېشتم سپاره صفحه نمبر 57. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. سورة زمر آیت نمبر 9 پنځلسم رکوع درېشتم سپاره. پرون کتا سلیات شي ما قبل پر آیت کې مونږ دا خبره کړې و چې الله رب العزت د بندن یو ګیله کوي او هغه ګیله دا د الله فرمای وی بندل چې کله څه تکلیف ورسیږي نو دی مونږ ته आवाज کوي او کله چې بندن دا تکلیف لري شي نو الله فرمای چې دې کم دې مونږ هیر کی حالانکه دا سکول نه دی پکار انسان چې څنګه په تکلیف کې الله پاک یادوي نو پکار دا چې دا سه فراحت کې هم الله پاک یاد کی ورنو موږ دا خبره کړې و اوس دې چې الله رب العزت د شپې چې څوک را پاسي نو د هغه ذکر کوي چې کم یو بنده د شپې را پاسي او تهجد کوي او د شپې په وختونو کې سجدي لګي او د شپې په وختونو کې دی الله پاک ته ولاړ وي نو علما فرمایي وي دا د دې خبرې دلیل دی چې دی به د ورځې سحر منځ بخا مخا کوي یو بنده چې د شپې تهجد ته را پاسي او دا به کم دی د مؤمن صفت ته دی به د ورځې منځ خامخا کوي او دویم الله رب العزت پکې د اهل علم دغه بیان کړی دی یو بنده داسې دی چې هغه سره علم دی علم څه ته ویل کیږي د الله تعالی معرفت اور یو بنده هغه دی چې هغه سره علم نشته دی غیر اهل علم نو الله په خپل تبوس کوي چې آیا دا خلق برابر دي نه دا برابر نه دي نو یو بګی چې کم دی د اهل علم صفت بیان شوی دی چې اهل علم او غیر اهل علم دا برابر نه دي او انما يتذكر اولو الالباب په دې کې دا خبره بیانېږي. امن هو قانت آیا هغه څوک چې عبادت کوونکی دی انا الليل د شپې په وختونو کې ساجدن پسجده کې وقائما او په ولاړ باندې يحذر الاخره او يريد اخرتنا ويرجو رحمه ربي او امید لري د رب د خپل د رحمت. قلت وتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هل يستوي الذين يعلمون آیا برابر دي هغه خلق چې پويږي والذين لا يعلمون او هغه خلق چې نه پويږي انما يتذكر بشك نصيحت قبلوي اولو الالباب خواندان د عقل. قلت وتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا عباد الذين اذا بندگانو الذين هغه امنوا ایمان وروړي دي واتقوا ربكم چې تاسو او یریږئ د خپل دربنا للذین د پاره د خلکو چې احسنوا کوم چې نیکی وکړه فی هذه الدنيا فدی دنیا کې حسنه نیکی بدله ده وارض الله واسعه عظمک د الله تعالی فراخ ده انما يوفى الصابرون بشک پورا باور کړی شي صبر کون کو تا اجرهم د دوی اجر بغیر حساب واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.